بسم الله الرحمن الرحيم. كيفية وقف شبك قسمونه ویل شوی دی. نن به اوم نمبر قسم وقف بالحذف ویل کی. اس کا لغوی معنی ہے حذف کر دینا. ددی لغوی معنی دا حذف کول یا ختمول یا غرزول. اور اصطلاحی تعریفی ہے او دا وقف بالحذف اصطلاحی تعریف دا سری کہ جو حرف وصلا ثابت ہو چکم یو حرف وصلا ثابت ہوئی وصلا ویلکی اس کو وقف کی حالت میں حذف کرنے کو وقف بالحذف کہتے ہیں. اگر حرف دا وقف په حالت کې غرزول یا حذف کول دغه توقف بالحذف ویل کی سوته وي دغه توقف بالحذف وي. لکه څنګه چې الله جل جلاله قرآن مجید کې فرمایي فما آتاني الله خير مما آتاكم. دې آیت کریمه کې یو لفظ راغلی دی چې دغه لفظ تا فما آتانی ویل کیږي سورته وي فما آتانیا بالفرض کا کتب دے آیت کریمه کې پدې آتانیه باندې وقف کې نو دا آتانیه په اخره کې یا راغلی سره راغلی دی یا راغلی دا یا وصلن ویل کېږي دا یا وصلن ویل کېږي. نو که بالفرض کا ته پدې لفظ باندې وقف کې او دا نون ساکن کې او دا یا او غرزه دا حذف کې دا اونې وي دې توقف بالحذف وي دې څه وي دې توقف بالحذف ویل کېږي. لکه دا شی وي فما آتان اوس دی وقف ته کم یو وقف ویل کی وقف بالحذف وقف بالحذف. بیا پدې لفظ کې وقفن دو وجوه دي پدې لفظ کې وقفن شو وجوه دي دو وجوه دي وقفن دایا ساکن کول او وقفن دا یا حذف کول او نون ساکن کول دا دو طریقې دي پکې. اسم دو وجوه ہے پدې کې د ویلو سو طریقې دي پدې کې د ویلو دو طریقې دي. نمبر 1 وقفن یا کو ساکن کرنا پدې لفظ کې دا یا وقفن ساکن کول یعنی پیا باندې وقف کول او دا څه ویل فما آتانی و فما آتانی نو یو پکې وقفن دا طریقه ده. دویمه طریقه وقفن یا نه پڑھنا چې وقفن پکې دا یا اونې ویلی شي اور نون کو ساکن کرنا او نون ساکن کول نون سشي نون ساکن شي یام اونې ویلی شي او نون سشي نون ساکن شي یعنی په نون باندې وقف وکړل شي. نو دا دو وجوه دي لکه فما آتان فما آتان نو وقف بالحذف اغه وقف ته ویل کیږي چې کوم یو حرف وصلن ثابت وي وصلن ویل کیږي او اغه حرف د وقف د وجنه حذف کړل شي اغه اون ویل شي د توقف بالحذف ویل کیږي د څه وي وقف بالحذف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.